इंशाअल्लाह 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 नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह 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 नया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मा शरीफाबाद इज्जतमंदो कशरानो मशरानो स्टेज का ज़मा मुर्गिनो खास कर बिया बर तहसीलना इकराम औसद और तैमूर खान और द मीडिया मरगरो पंडाल की नास मरगरो अस्सलाम वालेकुम दटोल नमक की अनिब अजिसेबो मोहम्मद अकबर तफेल काशिफ नवीद सोहेल और डेर नमूने दी जायद लरी सुलेमान नमूने डेर को कम पातिशी हो टोलो तापा पाकिस्तान ने हर कले और मुबारकबाद वर्त पेश को और यकीन दहानी और कोम डेरा बेहतरीन फैसला मुकड़ा इंशाअल्लाह फदे फैसला बचर हम मुसलमान नशे इज्जतमंदो मरगर खबर ले खबर में इज्जतमंदो मरगर तफसीलन खबर को ले तो कोशिश को टेम द मंजम दे माजिगर दे शार्ट खबर हो गई नन देर ज्यादा यकीनन द खुशाले खबर अदा कि मां शरीफाबाद के द इलेक्शन में कम वक्त के बच्चे जमूंगा द कैंपेन आगा एक्टिविटी हुआ नबल बिल्कुल सेम आगा एक्टिविटी आगा जोश जमूंगा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नौजवानों और खास कर शरीफाबाद के बिल्कुल बरकरार दे जो दे बदे तासुल जुदार तर को बिना इज्जतमंद खबर मुख्तसर जमूंगा मरगरो खबरों को ले दमल पे हालात मौजूदा टेम मुताबिक हुए इज्जतमंद तासूब हो रहे और पाकिस्तान के मौजूदा टेम के दो आगा पार्टी या दो आगा कुव्वतों ने योजेशवी दी चियो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द मल्क द बचाओ यो पार्टी और मुहिम दे यो आगा खलक चिनन टूल उमर जमाउस्ता हक बाने डाका चवले नन आगा यहुलस पार्टी आगने न्यूज़ शवी दी और दखबल करप्शन द बचाव द पारा
ټول یو ځای شوي دي د پی ډي ایم په شکل کې چا بل یو خبره کوله وای دا پی ډي ایم نه دی دا پاکستان ډاکو قومي موومنټ دی نن هغه ټول را یو ځای شوي دي او د دې مل چې په کوم بېدرېغه باندې موټلې دي هغه د خپل کرپشن د بچاو لپاره نن ټول یو ځای دی په یو پلیټ فارم باندې لګیا دي او خپل یو بل بچ کوي خو بیا یو خبره په افسوس سره راکو عزتمند نور پاټۍ په خپل ځای خو مولانا پل رحمان زو ذاتی داغه قدر کوم په دې باندې چې هغه په ځل کې علم پروت دی یو عالم دی کو دا نور دغه غلو ډاګان ورګی ترګم کم اس کم ته هم کوا دغه چې ته در سره خبر علم دی کړي نو دا ډېر زیات افسوس خبره ده خو بیا موږ دا اکثر د مشران نه دا اورو چیرې د یو ټرک د پاره اندوانو د پاره یو چاکو بس د عمران خان د ټول پی ډي ایم نه پورا دی او ان شاء الله زمون دا نوجوانان او دا مشران چې ور سره وي ان شاء الله د مل دا کم لټلې دا کم جمل چې لټلې ان شاء الله دا پیسې دا به موږ د دین روباسو بیا نن تاسو وګورئ عزتمندو زمونږ اکثر نه کدلته مرګري وي یاروي سمرګري خپوي عزتمندو نن زستاوس د ټولو نه تاسو کوم عزتمندو پاکستان تحریک انصاف چې په تیر الیکشن کې په صحت کارت باندې کار کړو او هغه صحت کارت چې کله زمونږ صحت کارت دلته تقسیمو ماته یا چې د پاکستان د تحصیل درګه 14000 صحت کارت راغلي وي په 14000 کې 6000 واپسی کړو ځکه چې خلکو ته موږ اعلانونه کول صحت کارت والے خلکو یې منو په دې بسکو او چې کله دا غو په داخل کو ته پته ورګه د خلکو بیا باندې کول کول چې صحت کارت ډېر خصيص دی مونږ پاکستان تحریک انصاف ته فیصله وکړه چې مونږ د ایجوکیشن او هیلث دا مونږ پرې کوو او هغه باندې الحمدلله مونږ کامیابی حاصل کړله پاکستان تحریک انصاف په صحت کارت په مت کې کوشش وکړو چې مونږ دا صحت کارت ټول صوبې ته ورکړو نن الحمدلله زه په فخر سره دا خبره کوم د هر یو ممبر د خاندان د سربراه د کور د یو مشر په هر جب کې 10 لک روپے کار په صحت کارت د کم شندګر چې پروت دی په دې کې 10 لک روپے هر یو ته موجود دي د صحت لپاره عزتمندو کومه تر ته خلک وایي چې کارونه نه دي شوي مونږ یې سم نه دي کړي د دې یو صحت کارت د پیسې د دې تحصیل درګه راټول کې او د ټول صوبې په سره واچي دې ته دی ورسي دا دومره عظیم کار دی بیا دغه بزوده یې عزتمندو کوچره زمونږ زه په هر ځای خبره کوم کوچر د بکوب ګیرونه نه چینی نه د چاره په قرض راواله د گاونډي نه راواله خو الله مګه کو پچا باندې بیماری راشي نو بیا غته د صحت کارت پته لګي پته ورځو کې زه خبر ته تلما اول ته بیمار ته پوس لورلو ما د دې جبر یو بابا نیولې د بابا سکه ویرا زرا غلی ما د کور والا اپریشن مې دلته شوی نو مې څه پوزیشن دی ما دا په جواب کې وایي چې کله په تکلیف کور والا مې جوړ شو نو زه په ټول جبل کې مې ماشل روپے په قرض راټول کړې د چا نظر نه چا نه 2000 روپے ما راټول کړې په خبر ته راغلو خو چې دلته زه کله راغلو نو ما ته ډاکټر مې جستا په دې اپریشن باندې شپږ لک روپے خرچ راځي سونه راځي شپږ لک او دا په جب کې سونه وي 6000 روپے وي نو مې بیا د سجلو کو ما ورته چې نه کور شته نه پټېشته چې خرڅې کم بس الله را وسته کور ته بزو ما دې چې نه ستاسو کور ولا کارت راوړی دي ما ورته چې کار خورځشته چې دې کې 10 لک روپے پرتی نه کرا ناغه بابا دومره دواګار په هسپتال کې زما د مخه د ګورنمنت د عمران خان ته ګل چلاوي ولا تمام جرتونه نصیب کې نن زما د خط کارت په دغه اپریشن چې کم دی هغه بشپګ لګ روپے او شو یو روپے خبر نه شو عزتمند دې ته انصاف وي دې ته انصاف وي دا څنګه چې د بنظیر کم سپورټ بنو مونږ خلکو دلته پیسې ورکولې او هغه کسان ته ورکولې چې کوم دا ورکړو
هغه کسانو ته د بېنظیر انکم سپورټ په نوم باندې پیسې ورکړې دي چې کوم د پیپل پارټۍ به نږدې ورکړو هغه به دا نه کتل چې دا نوکر دی او که نه دی وګورئ کې ول موږ زمونږ اصل پیسې دي ورکو واحد تحریک انصاف یو هغه انصاف کو هغه پارټي ده چې غریب او مالدار او ټول یو ټول له سیاست کارت ورکو دې ته انصاف وي او ان شاء الله تراتل کې ټیم کې زمونږ ډېر داسې غټي منصوبې دي چې هغه به تاسو ډېر زر پته ولګي د دې عوامو په مفادو کې به ان شاء الله داسې نه چې یو خاندان ته یو پرته به پیدا کېږي هغه به ډایرکټ دی غریب خاندان دی غریب او زمونږ دیرونه ته او ان شاء الله دا به ثابتوي پاکستان تحریک انصاف ثابت کړم دا بیا به درته ثابت ان شاء الله عزتمند یو خبره بنه کوم نن زما ورګره دلته خبرې کړلې چېرې مونږ په ایم پی ای منه قسم کوو زه د ایم پی ای په خپل ځان دا د زور ته مخامخ ولاړم د خپل ځان درته بیا یو ځل په دې سټیج باندې دا قسم کوم او دا مې ایمان دی چې ان شاء الله خدای پاک دا ټیم په خیر تیر کړي چې کله به الیکشن زما پیل سپیچ زبرده بس په دې باندې قسم قرآن دمه او لا سپک دمه او دا ورته وایم چې ما د نن تاریخ پورې کرپشن نه دی کړی ما ټیکې نه دي خرڅې کړي ما کلاس 4 نه دي خرڅې کړي ما بلیک میلینګ نه دی کړی الحمدلله چې ستاسو یو تاسو لګېدلی ده عزتمند ټیک ده یو سړي انسان دې انسان یما چاته به تیزه خبرې چاته به مرود کړي سیاست نه دي شوی کم عمر هم دی دغه غلطیانې به کم از کم یو بل ته د دې معافي کوو باقي د یوې روپۍ ان شاء الله ورځ په قیامت ذمہوار یم ان شاء الله 100 روپۍ په روپۍ به تاسو کوي بیا د هغې نه علاوه عزتمندو نن الحمدلله مونږ د دنیا کسان نوکریان شوي نور مسلې شو الحمدلله مونږ څوک دا یو روپۍ نشي ثابتولی چې مونږ کلاس 4 یا نور نوکري په پیسو اخیستې ده البته پرون یو ویډیو کتله زمونږ دلته زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره بار بار کوم چې ګوره یو خبره ته کوم دلته د مېلې د لارې په هر ځای کې موجودي په هر ځای کې موجودي ګوره څوک د نوکرۍ په سر پیسې وانلي څوک د نور داسې په 2 نمبرې پیسې وانلي ځکه چې ما تېر ځل یو ملګري دلته را سره وایي سجاد نوم یو د ریسکیو کې ډرایور هغه شوی ما ته یو کس ټلیفون وکړو هغه سجاد راته وایي چېرې وایي ما ته یو کس دا وایي چېرې 2 لک روپۍ راکړه تاله زه ډرایورۍ پوسټ کوم ما دا راته ووایي د سجاد مې دا لک څه پېژني وایي نوي ټلیفون راته وکړو نو ما خو دا خلي که نه په دې دفترو کې یو بل سره میلاو وي مې هېڅ چا نه پیسې مه ورکوم مې د دې نه ثابته نه ده چې ستا ډرایوري شوې ده لکه کوم شوې نو ګوره دغه باندې به یو بل کم از کم پوهه کوئ نو کم از کم د دغې نه ځان ساتئ او نور انشاءالله د خپل ذات مطابق د خپل ځان خبره کوم د ایم این اے صاحب کوم انشاءالله نم کرپشن کړی نه 2 نمبرې کوو نه به انشاءالله را باندې څوک ثابت کړي چې 2 روپۍ کرپشن کړی د دې نه غټه خبره نشته چې مونږ کله سټیج ته خیجو قرآن شریف په لاول ما تقدیر او بلاز دم چې ستاسو کمې پیسې کم کارونه شوي الحمدلله دې کې به 2 نمبرې نه زما به نه ذاتي کو یو سړی کوي زمانه چې غیر چابه رقم ورکړ دی ورته دی بسرم در سره قسم کوم چې په دوی من پیدا گیر نه دی کړي ډیر داسي چې اخلي په یو باندې ایمان نه دی کړي اب هم ان شاء الله رته خرمه عزتمندو عزت ذلت الله پلاس کې دی او کم از کم تاسو زما مشران رونه می عزت په نظر عمره کتل ان شاء الله د عزت په نظر پرته کوم باقی د ایم این اے سے متعلق خبره کوم ایم این اے سے حقیقت کې ډیر زیات مسلې وا سینیم خراب او دوه ورته کول ور سیت ورکی هغه سره مون خبره شوی ادا خبرو کو چې زما د طرف نه کم مرګري چې دی اکرام خان ناغلم دی لړی چې دوی به زما د طرف نه دوی ته ویلکم کی په پټه کې او بیا د ګیس متعلق خبرو مو کو چې زمونږ دلته تقریبا د 3.5 کروڑ په د ګیس منظوري راغلی دا د شریف آباد او د دې مخناول دي سره د شریف آباد مخناول دي طرفونه د ګیس منظوري راغلی دا او ان شاء الله دغه ایم این اے صاحب د وینا مطابق چیرې میاشه ونیمه کې به ان شاء الله تاسو خپل پیپ هم راشي لکه کار به زر شروع شي باغې باندې بیا د هغې نه علاوه د بدلو یا نور څه چې کومې مسلې د مرګرو یادې کړې انشاءالله په هغې کې مونږ خپل کوشش کوو چې کافي حده پورې کار وکړو بیا د ټولو نه دلته
عمران حاجي خو ماته لیست کېښودو خو زما خیال دا دی چې یو کار دلته زمونږ ستاسو د ټولو یو غټ ډیمانډ دا و چې جنازګاه زمونږ نشته دی د جنازګاه م الحمدلله دغه سکار شوی دی او څه لږ د پیسو لګي شوه انشاءالله چت به بیرته هم واچي بله به جنازګاه هم ستاسو کمپلیټ شي د هغې نه علاوه چې کومه د سکول خبره ده نو د سکول الریډي ما دوی سره خبره کړې ده چې تیر چې کوم ډي پي سکولونه مونږ له راکړي وو هغه الریډي د هغې پیسې تیار شوې تللي دي راتلونکي ډي پي چې کوم مونږ له راکوي نو انشاءالله دا ستاسو زما له وشو چې تاسو د میډل سکول چې کوم دی دا برته انشاءالله زه ښایي کوم د ټي بي خبرې وکړله حاجي صاحب راپاڅېدو زه د ټي بي چې کومه ایشو ده انشاءالله زه به د ګوت په ورځ باندې ایس ډي او وغواړم په فرض کړه اوبو مسلې یا د بور مسلې اوبه نه ورکوي نو انشاءالله هغې له به زه پیسې ورکړم نو یو کور ورته جوړ کړو نو دا ورته بحال کړو که څه کمي بقیه به ورته انشاءالله مونږ پوره کړو او د مدرسې د کلوټ خبرې وکړه نو د کلوټ دا خور د نغ اعلان کوم انشاءالله دا کار نه دی دا ولا انشاءالله به ونه ته کې انجینیر روډ لګم دا خبر د پولیو کو د مدرسې دا کوم شي جواب ختم شي باقي درو چې کوم خبره دی کړه ان شاء الله راتلونکي ډي پي چې موږ کم روډونه راکې باقي کې بل ان شاء الله دا روډ واچو او اکثر دا خلک ماته وایي یار دوی اعلان کوم به وګورو دوی اعلان دي څنګه کو چې کله کوم سکیم راشي ان شاء الله په ورځ به تاسو ته چې ماته روډو کو منظور نو چې څومره هم سرازي دا میمان دی چې د شریف آباد وبو کې خصوصي حصه کومه د هغې وجه دا عزتمندو چې زما دلته یو څو ملګري بلکې ډېر ټول ملګري دي خو یو څو داسې زما د سخت ملګري شته په دې کې چې زه به اکثر د دې سیاست نه وروسته شم نو هغو به رابلدي کوه نه وي مزه کنې ما دوه درې ځله مانه دی ملګري ولاړ دي څو پیرې ما داسې اراده د الیکشن نه مخکې کړې مې نه زه سیاست نه کوم مې زه سیټ ته کېږدي به مې وي نه وایي ته به نه ځې نو انشاءالله زما د ایمان دی چې د شریف آباد چې څومره هم زمانه کېږي د دوی خصوصي خیال ساتم مخکې مې په پنډ کې لکه دوی د پته د لږو کو ډېرو د دوی مې پکې حصه کړې وه چې نورې څو نو لارې کوڅې طریقاتي کار دي انشاءالله په هغې کې به ستاسو پوره حصه وي اوس ټنډرې زمونږ نور هم راوند دي هغې کې به لم واچوم خو که بیا هم د هغې نه صحیح نو انشاءالله تاسو ټولو ته پته ده ما د خیالي ورځ چې کوم د پبلک ډے مې مقرر کړې ده پبلک ډے مې د دې لپاره مقرر کړې ده چې مخکې په مازی کې به تاسو ټولو ته پته ده چې د کلي خان یا ناظم به ورسره نه و نو د چا به کار نه کېدو دا پبلک ډے مقصد صرف زما دا دی چې د چا هم کاري ډایرکټ د مال راځي د هفتې په ورځ انشاءالله کوزونه هم زما رور به تاسو ته ناسي او ستاسو کار به انشاءالله کېږي د هغې وجه دا ده چې هغه مازی کې کم خلکو هغه کیسې وې ختمې نور چې سمي راځئ ډایرکټ زموږ ملګري هم دلته شته دوی ته وایه که دوی نه یم ډایرکټ هلته تاسو راتلی شئ انشاءالله ستاسو مسلې به حل کېږي په اخره کې ستاسو د ټولو دا خو دغه ډي پي نه چې رایې کړو د دې عمران حاجي یو خبره وکړله وایي دا واړه یو څو کارونه دي دا به واړه نه دي دا د ډي پي سکیمونو کارونه دي انشاءالله چې څومره هم صحیح د ډي پي مطابق چې کوم سکیمونه دي انشاءالله دا به هغې ته واچوم او د ډي پي نه چې کوم علاوه زمونږ په فنډ کې ډایرکټ کېدی شي انشاءالله هغه به په هغې کې واچوم په اخره کې ستاسو د ټولو کشرانو مشرانو یو ځل بیا د زړه کومې شکریا ادا کوم او کوم ملګرو چې حمید کاکا صاحب او ډاکټر صاحب او نور داسې ډېر ملګري هغو ته یو ځل بیا په پاکستان تحریک انصاف کې هرکلی به یم او یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله به د فیصله به چرې ستومانه نه شي ستاسو د ټولو کشرانو مشرانو شکریا ادا کوم ډېره مهرباني السلام علیکم